د مور د لاسه یو زوی په خپله باندې ځان په خپله باندې قتل کړو. نوال راځي چې مور داسې کوم حرکتونه کول چې زوی راپاڅېدو او خپل ځان یې په خپله باندې قتل کړو. ټول معلومات عزتمن زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر چینل د سره سبسکرایب خوا کې یو ساده ټالی نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. نو ته یو زوی چې دی نو د مور د لاسه په خپله باندې ځان د دکې د وجې نه قتل کړو چې د زوی لوپرو د به بادیوي الوځولې او د بادیوي د به روزانه د په بادیو باندې په سلونو روپۍ باندې خرچه کوله چې د مور نه بیا په پیسې وغوښتلې، خو مور ته نه د پیسو د ورکولو دپاره انکار وکړو. دا زوی ظالم راپاڅېدو، ځان پسې ور بند کړو او په خپله باندې یې ځان قتل کړو. مینهواله چې په دې قتل کې اوس څوک غټ ګناهګار دی چې دغه زوی دی او که مور. مونږ په نظر باندې چې دی نو خپله دغه زوی په خپله باندې ځکه ګناهګار دی چې د په خپل ځان سره په خپله باندې ظلم وکړلو. مور خو د زوی ښه سوچ کوي، بد سوچ هېڅکله نه کوي. الله تعالی دې موږ او تاسو باندې ورحمي وکړي چې داسې معمولي خبره هم نشو برداشت کولی او بیا ځان په خپله باندې قتل کړو. مینهوالو دغه مور له دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. زموږ د څه عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټالی نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.